معزز علماء کرام او د دې مجلس حاضرین او مسلمانانو الحمدلله د ګران قدر او محترم رو شیخ الحدیث حضرت مولانا صفدر خان صاحب رحمه الله د بچو نه خدای پاک د دین کار اخلي د هغوی خپل علم او تقوا او شوق یې نو الله پاک د هغه بچو نه د قرآن او د دین خدمت واخیسته او خدای عالمان کړل. مولانا اسجد صاحب حفظه الله او دارنګې مولانا محمد علي صاحب حفظه الله او بل برادرونه مولانا مصباح الله صاحب حفظه الله درېو واړو الحمدلله علم کړی دی او فاضلان دي درېو واړو موږ سره دوره حدیث کړی دی الحمدلله. نو زه پرې ډېر خوشحاله یم ما ته هم داسې لکه د خپلو کشرانو بچو په شان ښکاري او د والد صاحب یې موږ سره ډېر محبت او ډېر خوښ وم او زما هم ډېر خوښ دا د خدای فضل دی چې دا جومات الله په قرآن آباد ساتلی دی. دا د دې ټول طارق آباد د خلکو دپاره د خوشحالۍ خبره ده، د سعادت خبره ده چې دلته هم د قرآن درس شروع دی. حضرت مولانا اسجد صاحب محترم په بل جومات کې هم لګیا دی خپل درسونه کوي ماشاءالله. الله دې د ټولو وروڼو په علومو کې او دیني خدماتو کې مزید برکات واچوي او والد صاحب محترم هغه له دې الله په قبر نن دلته کې دوی دا تجوید د هلکانو د خوشحالۍ او تقریب جوړ کړی چې کومو کسانو قرآن شریف په تجوید باندې زده کړی او چا حافظانو قرآن پوخ کړی او د محلي بعضې دوستانو قرآن شریف ماشومانو ختم کړی. دا محنت او خواري محترم رور جناب مولانا قاری محمد علي صاحب حفظه الله کړی. درونو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې قرآن شریف څوک تجوید سره زده کړي. قرآن ډېر بهترین کلام او د خدای پاک خبرې دی او قرآن شریف ښکلي ویل پکار ځان به د قرآن شریف ته نه خلاصوي. دا زر ده چې څوک د قرآن شریف تلاوت کوي او غرار د قرآن شریف نه جوړ کړي قسم دې دا ګناه ده. یو حرف پرېږدي او بل وایي، یو حرف پرېږدي او بل وایي. دا خو هلکه معنا غلطېږي ظالمه تباه بشي غرق بشي. ډېر خلک تاسو وینئ اکثر په تراوو کې ختمونه کوي. شکر دې زموږ حافظان قاریان نن سبا ډېر شوي نو خشته او ښکلې مزېدار طریقې سره لګیا او تلاوت کوي. بنده وایي چې زه ورپسې ولاړ په حرمینو شریفینو کې د حرمینو امامان داسې ښکلې تلاوت کوي قسم دې ټوله شپه که لګېږي نو سړی ورته نه تنګېږي. او په دې اخري شپو کې په تراوو کې لګیایي قرآن شریف وایي او بیا یو ګنټه یو نیمه ګنټه پس تقریبا بیا هغوی قیام اللیل تهجد کوي نفل کوي هغوی کې بیا قرآن شریف شروع شي تر پېشمني پورې کم او بیش لږ غوندې پکې وقفه وي تر پېشمني پورې وروڼو هلته قرآن شریف لوستلی کېږي په تراوو کې او په نفلو کې او په خدای دا خلک ورته ولاړ او ډېر خوند خلکو له ورکېږي او څوک پرې ستړي کېږي. خوند چې ښکلی وی خوند بدله دغه کوي او زمونږ دا بعضې ناپوهه خلک هغه مولا پسې تراوو لځي چې هغه ښه زبردست تړتړي یو ډست یې وباسي لکه وایي هغه مولا صاحب تکړه دی هغه وایي داسې د راکټ په شان روان دی راکټ ته خېږو چې زر ورسو زه یم چېرته جنت ته که دوزخ ته جنت ته خو دې زر نشي رسولی و الفاظ د قرآن شریف یې ټول خطا وایي
او د خدای قرآن پورې ملنډې او ټوکې کړې نو ممکن ده چې دوزخ ته یې په میزای در ورسوي. لګیا به الحمدلله الضالین خدای دا کم یو قیاس شو، دا کم یو شو په دې خو مونږ پوهېږو شو دا خیرات خو مونږ چې په کتابونو کې نه دي. او مونږ چې کوي الله اکبر سمع الله لمن حمده الله اکبر چې دا څه کوي مونږ پورې استهزا کوي. قسم دې مونږ پورې استهزا کفر دی، قسم مې راته الله ته ودرېږي مونږ خو الله سره مناجات دی رازداري ده، مونږ خو الله سره معراج دی. نو چې ته خدای ته مخامخ ودرېږي او په دې طریقه د خدای قرآن وایې او خلک خندی چې خلک وخاندي او خلک دا ځای ښکته پورته کوي ظالمه په ایمان ویرېږي ایمان د الله تلاوت خشته خوند کوي داسې تلاوت خوند کوي چې مسلمان څه کوي چې د کافرو د سترګو نه اوښکې راوباسي. قرآن شریف کې ده فإذا سمعوا ما أنزل إليه ترى أعينهم تفيض من الدمع چې رسول الله مبارک به تلاوت کاو د دې خلکو د سترګو نه به د اوښکو قطار لاندې روان. دا قاري عبدالباسط چې دی اوس مړ دی، دا د مصر چې مصر ته لاړم مې معلومات واخیستل چې میره دا کوم ځای دفن دی او ځای کم لري ډېر ښه قاري و. نو چا وایي چې هغه آخره زمانه کې هجرت کړی و کویت ته او په کویت کې بیا مړ شوی دلته دفن دی. خشته تلاوت دی زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه لیکلي وی دی وی چې یو ځل د روس بادشاه راغلی و مصر ته خروشیک د هغه نوم دا مخکنی باچا چې مصر ته راغلی و. د مصر بادشاه هغه وخت کې جمال ناصر جمال عبدالناصر هغه والا بادشاه د روس لوی سر ډوډۍ والا برابر کړې وه انتظامات یې کړي او د جمال ناصر د مصر د بادشاه خپل لوی خلک هم راغوښتل زیم پکې غوښتل ډوډۍ ولګېده په میزونو خلک کېناستل روسیان دي د روس بادشاه دی دی خوا مسلمانان دي عرب دي دلته جمال ناصر دی مخامخ د روس بادشاه دی هغه سره خپل وفد دی د سره خپل مسلمانان دي روسیان خو پېژنې هغوی خو قرآن څه کوي خدای هم نه مني نه خدای مني نه رسول مني نه آخرت مني نه قبر مني نه جنت مني نه دوزخ خدای سره نه مني نو څه کوي وی ناسې وی دی کې د جمال ناصر د خروشیف ته وی د روس د بادشاه ته چې صاحب یو کلام درته نه اورم وی هغه وی واوره وکړه وی موږ دا خیال و چې دا خلک اکثر چې چاته اوري نو سندرې مندرې ورته اوري ډول سورنا لکه زموږ د بار نه چې مېلمانه راشي د مونږ پیکې پیکې صوبې ته نو دوی ورته خټک ډانس کوي دا د دوی یو خپل رواج دی او چې پنجاب ته لاړ شي نو پنجابي ډانس ورته کوي او چې سند ته لاړ شي نو سندي ډانس ورته کوي او چې بلوچستان ته لاړ شي نو بلوچي ډانس ورته کوي. دا دوی فخر ګڼي چې ګنې مونږه په دې ناچ ګانا کې دومره کمال ته رسېدلي یو که نه لکه قرآن ورته ولې نه وروي هلکه دین ورته ولې نه وروي تاسو ورته دا وروي چې مونږ په ګډېدو کې کمال ته رسېدلي یو دا دې ډمان هم درته ګډ کړله تاسو ورته دا وروي او جنکۍ ورته ګډوي او هلکان ورته ګډوي مطلب دا دی چې زمونږ کار همدغه دی مونږ دا خلک مونږ همدغه شی دا ګډېدو والا او دا چورلکونو والا او دا خلک چې مونږ دا شپېلو والا او ډولکو والا او باجو والا قرآن ورته ووروي یو عالم راولئ بیان پې وکړئ هغه ته د خپل ملک حالات ورته بیان نو عموما دا بادشاهان یو بل ته دا ډول سورنی نو چې ده ورته وایي یو کلام درته واورم هغه وایي د روس بادشاه خروشچیف وی واورم وی جمال ناصر ما ته وایي چې عبدالباسط تلاوت شروع وی زه د تلاوت په نیت نه وم تللی ځکه روسیان خدای نه مني نو قرآن څه کوي وی زه غلی شم ما ته وایي شابه اقرا
وی بس ما تلاوت شروع په دې تلاوت دوران کې لکه دا سوچ کوم چې عبدالباسطه نور کله ستا قرآن هغه خلک اوري چې په دې قرآن ایمان وي نن هغه خلک ناسته چې په دې قرآن ایمان نشته نور کله ستا خلک هغه قرآن هغه خلک ستا قرآن اوري چې د قرآن دا مضامین مني دی کې قبر دی دی کې خیرت دی جنت دی دوزخ دی پیغمبران کتابونه نن هغه خلک مخامخ ناسته چې دا استوي او نور کله هغه خلک ستا قرآن اوري چې د دې قرآن نازلونکی خدای او چې په چا نازل دی هغه پیغمبر مني نن